بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه دا خبره کړې و چې استعاره مجاز لغوي دی او مجاز عقلي دی. نو مصنف رحمت الله علیه جمهور علما کرام دا فرمایي چې استعاره دا مجاز لغوي ده، ځکه چې د لغت په اعتبار سره د استعاره د مشبہ به لپاره وضع شوی ده، د مشبہ د لپاره هم نه د وضع شوی او د دې عام معنی د لپاره چې مشبہ به دوانو د شامل دی لپاره هم نه د وضع شوی، صرف د مشبہ به لپاره وضع شوی ده او د مشبہ به لپاره وضع شوی ده استعمال په مشبہ کې د یو په عام معنی کې نه، نو دا جننده غیر موجود شو نه د مجاز لغوي ده. او د نور علما کرام فرمایي چې استعاره مجاز عقلی ده، وې ځکه چې لاول منګه د څل کړه ده چې دا مشبہ ادعاء د مشبہ به لجس شي ده، نو چې دا د مشبہ به لجس نو وګرځول شو او دا په دې باندې دلالت کوي، نو دا په استعمال موضوع له باندې دلالت شو، نو دا حقیقت شو مجاز د سر ناړو شو. او دا ادعاء منګه د مشبہ به لجس څنګه کېدو لکه دا ونه کړو، نو بیا درې خرابیان راځي. یو دا چې بیا ټول الفاظ منقولات به استعاره او یو حال له خبر دس نه علماء کرامو چې ویلي چې استعاره ابلغ د حقیقت نه دا خبره بیا نه سیږي، ځکه چې دی او وايي کې بیا مساوات پر راځي. او دریم دا چې لکه دا وینا بیا هم صحیح نه د عالمانو چې عالمان ویل چې رأيت اسدا او مراد دې نه د ایوان مختلف عقلی نه دا به صحیح نه، ځکه چې په اسد ویلو باندې هغه حیوان مفترس ګرځي نه، نو دا په دې کې داخله ده او د عقل په اعتبار سره چې منګه بیا وستلی نه، نو دا مجاز عقلی شو او مجاز لغوي نشو. وځ دی وی کنه چې په دې خبره باندې ورګي چې لکه اطلاق د مشبہ به او مشبہ باندې ادعاء انجندا شوی دا هله کېږي چې مشبہ باندې مشبہ به اطلاق لګيږي چې کله دا ادعاء انداغه د جنس نو ګرځي وای دا داغه د جنس نه ګرځیدل لري، نوې دل کې دوه مثالونه ذکر کړی دي. په یو کې تعجب کړه نو دا تعجب صحیح دی او بل کې تعجب نه هی کړی دا ناغه هم صحیح ده. هغه شعرونه وسروایو بیا تفصیل کوم. ولهذا ادي وجنا د سوجنا لان اطلاق اسم المشبه به على المشبه انما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، چې اطلاق د اسم د مشبه به په مشبه باندې یعنی مشبہ به له د مشبہ نوم ورکول، انما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبہ به، دا ورسول دینوي چې دا مشبہ به په جنس کې ادعاء داخل شي، چې مشبہ به په جنس کې ادعاء داخل شي. نصح التعجب في قوله، نو صحیح تعجب په قول لري شاعر کې ابن العمید نومله قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. دې خپل یار اشک دړې د سپجباز مندګری په لکانو مې دې وای چې زماده ملګری چې کم دی کنه د به ما باندې د نور نه ما باندې سورې وکړو، مطلب دا چې د نور نه ماته سورې او ادا دې څه کسته زماده محبوب چې دې ماته زماده ځان نه هم ډیر ګران دی، نو دې په ماته ولړل په ما باندې سورې کې نه دا تعجب خبره نه ده، ولا تعجب خبره ده چې نور ته ولړل نور د نور نه سورې کې هغه دل کې د خپل ممدود د خپل محبوب تشبیه د نور سره ورکړي دا، نو کدل کې د ادعاء د مشبہ او مشبہ به د جنس نه کړي، دا د تعجب خبره نه ده چې یو انسان ولړل مخ د بل انسان دی هغه د یو انسان بل انسان باندې سورې کې دا تعجب خبره نه، بلکې تعجب خبره ده چې نور د نور باندې چې دا سورې کې نور د نور نه سورې کولای شي اده په ما باندې کړي، نو لہذا دا تعجب نه دل کې څه کړي ده مشبہ د مشبہ به د جنس نه کړو الله، یعنی دا دغه نه خپل ملګری خپل محبوب دې دغه د جنس نه کړو د نور وایي چې دا نور ده او ما باندې سورې کړل ده. خو شو نه ادعاء ان په کې دا داخله کړی دا کله ادعاء ان ته داخل نه کړي په دې کې، نو بیا کې تعجب نه لسی ځکه چې یو انسان بل انسان نه دا کوي دا سورې پې کوي، نو دا سورې کول څه ناشنا نه دي. قامت ولاړ تذللني چې سورې کړه په ما باندې اتوقع ذل علی، یعنی واقعا سورې علامن
علی بما من الشمس لنورنا نفس اعز علی من نفسي د نفس ته چې هغه معزز ده بما من زما د ځان نه بما من ځان هم ګران ده قامت دا ولل ده نفس دا کسره تزللونی چې هغه سورې کړه بما من ومن عجبین او دا تعجب خبره ده شمسون یعنی دا الک جنن دا بشا ای غلام کالشمس دا الک د سیده لکه بشان دسو ننور پس کې فی الحسن والبهاء په حسن کې او په خولای کې او په پړقوالي کې تزغللنی من الشمس چې دې ز وما من سوره کړه د انور نه نو دې شمس الاولنی شمس نه مراد لرنده الک ته چې بشان ننور ده او دویم شمس نه مراد لرنده انور ده فلولا انه ادعى ويدي شاعر جنن دا دعوه کړل ذلك الغلام دا غلام د برمانه الشمس حقيقي وجعله شمسا على الحقيقه ادای ګرځول لري په حقیقت کې نوري ګرځول لري شمس ګرځول لري لما كان هذا التعجب نبه ودا تعجب نبه ودا تعجب معنی الا تعجب زګه چې تعجب نشته في ان يظلل انسان چې تاسوره وکي او انسان حسن الوجه چې دا خيسته وکي او انسان اخر په بل انسان باندې لکه پوښوي و یو انسان چې په بل انسان باندې سوره وکي نو دا تعجب خبره نه ده او کنور ورنه سوره وکو نو دا تعجب خبره ده ودلګی دا لکه د چا نه کاوله ننور پښان دي نو ادعاء نه دا به مشبہ د جس نه کړول لکه پوښوي باندې ها ادعاء نه مشبہ د سن کړول نو مشبہ به د جنس نه ځکه خو تعجب صحیح دی او بل مثال ورکړل دی چې لکه پدې کې دا تعجب د دې نه هی کړی دا نو پدې کې هم دا مشبہ د مشبہ به د جنس نه ادعاء ان دا ګرځول شوی دی ځکه خو تعجب نه هی شوی دا لګوي لا تعجبوا من بلا غلالته اتزر ازراره على القمر دا د کروس کولو مې بدایي دروس البلاغه کې دا وړ په دې باندې سره کوي نه چې زور ازرار څه مطلب دی نه لا تعجبوا من بلا غلالته ويتاسو دهغه د الک ويتاسو د الک په دې بنین باندې داغه په دې زړېدو باندې تعجب مکوئ لا تعجب تاسو تعجب مکوئ من بلا ویلېږي کې زړېدو دا او غلاله ویلېږي کې بنین دا وهي شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع ايضا ودا هغه کپړو ته ویلېږي چې اغوندي د کپړې نه لاندې او د اصغر نه لاندې موږ ورته په پښتو کې برین وایو نو لا تعجبوا من بلا غلالته تاسو دا غي د بنین په زړېدو باندې چې نه دا تعجب مکوئ ولی قد زر ازراره على القمر چې د دې هغه سپۍ ټکواله شوی دی پس په مې باندې ما ته وګورئ کومې چې نه کنه په دې باندې کله کتان ټوکې لري کتان د ټوکی نوم دی نو دا کتان د سپوږمۍ د رانا چې کله په دې باندې لګي نو هغه زړیږي واښو به نه باندې د سپوږمۍ د رانا چې په دغه باندې لګي په کتان په کپړه باندې نو سګي نو دی وای زما د محبوب چې نو دا په شان د سپوږمۍ دی نو چې سپوږمۍ کله د کتان دی ټوکی ته مخامخ شي نو هغه زړیږي نو دا خو په خپل سپوږمۍ ده چې پس پونګمې باندې لپاسه دا کپڑے دا چوری دي نو دا بزړیږي نو فونه په خبره باندې ها لکه پونګمې چې نه کنه پونګمې ته چې کله د کتان د ټوګه مخامخي نه زړیږي نو د خپل معبود تشبیه ور کړی د پونګمې سره چې دا په خپل پونګمې دا ادا پونګمې دا ټوګه اوسته له نو زړیږي بنو ولا تعجبوا تاسو تعجب مکو پرې باندې من بلا غلالته لکه پوښو مې باندې وي حبك شيء يعمي ويصم وای کله چې یو سره ستا محبت کنه نو هغه بل بیا تا وډون کوم کړي اگر کم قادیانه چې کنه کافر دا نبوت داوا چې کړی نو دا کو منټلو نو کله به دوی ساره مال د خپل خځې پرتوک چره نه هغه دا په هغه نه پټکو نه خلکو ورته وي ته خو بس به او دغه کله به یا سپي یو به بدی دې کور وستا دا بدی دې کور وستا خلکو به ته خو دې په لیوانتو باندې مې مو نو دا دغه شان دې دره ملګری ته هغه ته تخیرانو او دغه سور دوی غریبو نو دی و چې تعجب خبره نه ده او سپوږمۍ ده څنګه چې سپوږمۍ دغه د نږدېکیږي د کتان ټوکې د نږدېکیږي نو هغه د کېږي زړیږي هغه په خپل سپوږمۍ ده لا تعجبوا من بلا غلالته تاسو تعجب مکوئ د دې بنین د زوړوالي نه
غلاله ستوي وهي شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع اذا یا کپړو ته ولېږي چې دا کمیس نه لاندې یا رزغل نه لاندې جننده اغوستولېږي موږ ته بلین وایي قد زر ازراره على القمر چې تړلې شوی دي سپای لري پس په مې باندې تقول ذا زررت القميص عليه ازره ما باندې کمیس نه مټکو بای باندې اذا شددت ازراره عليه کله چې تو ټک وهي سپای هغه باندې فلولا انه جعله قمرا حقيقيا ويكدل کې دا محبوب ته د سپوږمۍ د جنس نه ونه ګرځي یعنی مشبہ د مشبہ به د جنس نه ونه ګرځي نو بیا تعجب نه صحیح بیا تعجب نه صحیح نه لما كان لنهي عن التعجب معنا لان الكتان ذکر چې کتان ټکه انما يسرع اليه البلا دي ترازی هغه زوړواله بسبب ملابسه القمر الحقيقي فسبب درې باندې چې دا ملابس شي د قمر حقيقي سره لا بملابسه انسان كالقمر في الحسن وینه دا چې لکه دا انسان په شان دي چې کوم خيسته وي د سپوږمۍ په شان دي نو دلته ادعاء ان دا سره د سپوږمۍ په شان دي ګرځول دا لکه وایي به نه معنی لکه باید وو خبر باندې پوښتنه تاسو چې دلته کې دا مشبہ د مشبہ به د جنس نه ګرځول دا وایي مشبہ د مشبہ به د جنس نه ونه ګرځي نو په لولنی کې تعجب او بدریم کې دا نه د تعجب نه دا بیان سیږي اوس بری باندې اعتراض دار چې قد ذر ازراره بدی کې او دا وی استعاره نه ده ځکه بدی کې ازراره دا مشبہ چې نن دا بګی ذکر ده او استعاره خو دې ته وایي چې لکه بدی کې به یو څه چې نن دا به هم نه ذکر خو شوي مشبہ به کې نه ذکر او دلته به مشبہ ذکر ده نو موږ ورته وایو چې روري مطلق تشبیه دا مطلق مشبہ ذکر کول دا منافی نه دي بلکې هغه مشبہ ذکر کول ناروا دي کوم چې مشعر ته تشبیه وي سوي مشعر ته تشبیه یعنی مطلب د تشبیه خبر ورکي او مشعر ته تشبیه به حلوي چې کله هغه د مشبہ د مشببی د لپاره یا خبر وي یا مشبہ د مشببی د لپاره حال وي یا مشبہ د مشببی د لپاره وصف وي او چې کله دا نه نو بیا غصې ده لکه سيف زید فی ید زید سيف زید فی ید اسد نو دلته دا سيف چې دا په ذکر ده حال له جدي ته اوسم خلک استعاره وي راغه پوښښ به معنی اعتراض ده چې په ازراره کې دا ازراره مشبہ ذکر ده نو دا استعاره نه شو دا استعاره خو دې چې پای کوم مشبہ نه ذکر نه مطلق مشبہ ذکر کول دا مانع نه دي بلکې هله معنی دي چې کله دا مشبہ مشعر د تشبیه مشبہ او مشعر د تشبیه والے چې مشبہ د مشبہوی لپاره یا وصف یا سوي حال یا خبر وي وګورئ لا يقال ودين ویل شي په اعتراض کې القمر في البيت ليست باستعاره چې قمر په دې کور کې دا استعاره نه لئن المشبہ مذکور لکه مشبہ به مذکور دی چې چیرې هو ضمیر فی غلالته و اضراره چې په غلالته کې راځي ضمیر او بازراری کې راځي ضمیر دی لأن نقول من ورده لا نسلم چې موږ سره دا خبره منو ان الذکر على هذا الوجه چې ذکر کول د دې مشبہ په دا طریقه باندې دا منافی د استعاره دی كما في قولنا لك څنګه دغه بری قول کې چې سيف يزيد في راسه فإن تعريف الاستعاره صادق على ذلك نور خبره به ځان لولي کوي چې دلته مشبہ دا صرف د مشبہ ذکر کول چې دا مانع نه دي بلکې حالا ذکر کول د مشبہ مانع دي چې هغه لغوي مشعر د تشبیه وي مشعر د تشبیه مطلب دا دی چې د مخکې لپاره یا وصف یا مخکې لپاره د حال یا خبرو وس دا خبره چې نه دای وسرت کړی دا چې استعاره دا مجاز عقلی نه دی او جنس د مشبہ په مشبہ به دا مشبہ د مشبہ به جنس نه ګرځول او ادعاء دا په دې کې داخلول دا خبره وې صحیح نه ده ځکه چې لکه چې د مشبہ د مشبہ به جنس ادعاء ګرځول دا استعاره نه کیږي چې دا استعاره شو ځکه زمونږ بلې خبره کې دا یقین دی او موږ په علم ضرور سره دا وایو چې رأيت اسدا يرمي رأيت اسدا يرمي نو ځل کې اسد خو د شوی د حیوان مفترس لپاره دی لیکن قرینه پکې موجوده ده نو هیڅ څوک د دین ته نه دا معنا نه اخلي حیوان مفترس ولا معنا نه اخلي بلکې کوم معنا به اخلي مجازي معنا ته اخلي کنه استعاره ولا معنا ته اخلي هغه پوه شو دی معنی نو تحقیق سره تحقیق و مقدل اول وای ورد هذا الدليل او رد کړه دا دلیل کم دلیل یعنی دې وی کنه چې دا
ادعاء دا مشبه د مشبه به د جنس داخل له بیان الادعاء ادعاء د دخول مشبه چې دعوه کول لري خبره چې دخول مشبه په موجب د مشبه به کې لا يقتضي كونها دا تقاضا نه کوي چې د استعاره مستعمل فی موضوعات له للعلم ضروری دا خبره یقینا بان اسدا فی قولنا ذکر اسد زمن په دې قول کې رايت اسدا يرمي رايت اسدا يرمي په دې قول کې دا قول د مونږ مستعمل فی الرجل الشجاع دا استعمال کړی شی پر رجل الشجاع کې والموضوع له هو السبع المخصوص او موضوع له چې نه دا سبب مخصوص دی لکه پوه شو به باندې وسوي او تحقیق ذالک تحقیق درې خبردار ما ته وګوره کارو و ادعاء مذکور دا معنی ده چې دا مشبہ د مشبہ به په جنس کې ادعاء داخل له وې درې خبره مطلب دا دی کنه چې دا مشبہ به نه دا په یو داسې وصف سره مؤول کړل شي چې دا مشبہ به په داسې وصف سره مؤول کړل شي چې هغه کې دا مشبہ به دوانه مشترک وي مشبہ به په داسې وصف سره مؤول کړل شي چې مشبہ به په داسې وصف سره مؤول کړل شي چې بیا مشبہ او مشبہ به دوانه د هغه سوي دوانو کې مشترک وي لکه د دې افراد وي یو فرد متعارف او یو فرد غیر متعارف یو فرد متعارف او یو فرد نو د اسد لپاره فرد متعارف دار چې هغه پای کې انتهایی درجه جرأت پکې وي او هغه په دغه مخصوص شکل کې وي او په دې مخصوص جسم باندې دا فرد متعارف دی او دویم د دې اسد لپاره فرد غیر متعارف دی چې هغه دغه جرأت پکې وي لیکن په دغه هيئت مخصوصه کې نه وي خو شو به باندې وز دا لفظ اسد دا وز شوی دی متعارف لپاره دی د رجل شجاع لپاره خو نه وز شوی کنه د غیر متعارف لپاره نه وز شوی نو چې وز شوی د متعارف لپاره دی او ته استعمال په غیر متعارف کې نو مجاز لغوی مجاز عقلی خدا نه خو شو به باندې نو دغه چې مې ته پیش کړی دي دوه شعرونه نو شعرونه جواب در کوم ولول لشتو وتحقيق ذلك او تحقيق دری خبردار ان ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به چې دا ادعاء داخل دل د مشبه په جنس د مشبه به کې مبني دا مبني على انه جعل افراد الاسد بتاويل التاويل چې دا ګرځول شوی دي افراد اسد په طریقې د تعویل سره مطلب دا دی چې د دې خبره مطلب دا دی چې ادعاء دا مشبه به د داسې وصف سره د مؤول کې چې هغه عام چې مشبه به کارو ته شامل وي او دا غي دوه قسمونه احدهما متعارف یو دا غي متعارف وهو الذي غايه الجرأه او متعارف سره چې لپاره انتهایی درجه جرأت وي بهادری وي في مثل تلك الجسد فمثل دغه جسي مخصوصه والهيكل المخصوص هيكل هغه شکل مخصوص دی والثاني غير المتعارف دویم قسم غیر متعارف دی وهو الذي له تلك الجرأه چې دغه جرأت ولري لكن لا في تلك الجسد والهيكل المخصوص لیکن په دغه جسه او په هيكل مخصوص کې نه وي ولفظ الاسد او لفظ الاسد انما هو موضوع للمتعارف دا و د شی دغه متعارف لپاره یعنی چې کومه جسه بهادری په کومي او دغه جسه او هيكل په کومي فاستعماله في غير متعارف فاستعمال الذي غير متعارف يعني برجل شجاع کے استعماله في غير موضوع له ولکه پوښتنه به معنی والقرينه مانعه عن اراده المعنى المتعارف او قرینه لکه مانع ده چې لکه الذين متعارف معنا واخلي رايت اسدا يرمي لکه قرینه څه شه ده يرمي نه کنه هغه يرمي دا دلالت پر خبره معنی کوي چې دا عدل کې دینه اسد هغه دغه معنا متعارف معنا دي نه مراده بلکې کمانه معنا دي مراده نو ګوره د متعارف د پاره وځ شوی دی او بغیر متعارف کې استعمال دی نو دا سره مجاز لغوی نه شو واچو به باندې دا خبره څه شولا فتعين المعنى الغير متعارف وبهذا يندفع ما يقال او بدې سره مندفع شو هغه چې بل شوی دي چې ان الاصرار على دعوى الاسديه چې ما همیشګي اصرار یعنی همیشګي کول په دعوی راځي باندې رجل شجاع ينافي دا منافي نسب القرينه المانعه چې متعين به داسې قرینه جوړول داسې قرینه چې مانع وي چې دیره اراده غسل سبع المخصوص دا ناروا دي یعنی برائد اسد يرمي کې لکوي د دینه سبع مخصوص ولا معنا غسل جندا مراد ندي دغه جواب ورکړي چې لکه تاسو ما دا خبر وکړل چې را دا ادعاء ان جنس مشبه به کې داخل نه نو تعجب او دا نور دي پدې کې نمو ویل کې تناسب تشبیه شوی دا څه شوی دا تناسب تشبیه مطلب دا دی
چې لکه په هیر باندې لګي دا تشبیه چې نن دا پکې هیر شوی دا او ادعاء پکې دا مشبہ د مشبابین افراد نه ګرځیدل شوی دا یعنی مطلب دا کنه چې دلته پکې تشبیه د سر ناړو خیال ساتل شوی نه پوه شئ وره او متعجب والنهي عنه او تعجب او نه د تعجب نه پرې دوه به شعرونو کې کم چې ذکر کړل شي فللبناء على تناسي تشبيه دا د وجه د بنا د په تناسي د تشبيه تناسي تشبيه څه ته ویل کېږي یعنی چې دا مشبہ مشبابین باندې یو شان وګرځي اظهار النسيان وتلانی لیکل لري یعنی ته په ظاهر کې هغه نسيان هغه پوښښ به باندې پوښښ چې دلته پکې تشبیه جنن دا پکې دغه شوی دا او فرد غیر متعارف دا متعارف په شان ګرځول شوی حقیقتا د تشبیه پکې رسن اړو خیال نه ساتل شوی لکه پرې الګ چې سره چې تشبیه د انور سره د سپوږمۍ سره ورکې نو دلی پکې چې الګ په شان د انور دی او الګ په شان د سپوږمۍ دی بلکې هغه الګ ته بیانې نه انور او سپوږمۍ ویلا ادعاء دعوی کړي حقیقتا او تشبیه پکې سره خیال نه فزان لحق المبالغه دي لپاره پوره کول د حق د مبالغه دلاله على ان المشبه به او چې دا دلالت کوي په دې چې مشبه به د سیدا بحيث لا يتميز عن المشبه به اصلا چې دا مشبه عند الګ د سیده چې نه مشبه به نه رسم نه جدا کیږي نه عند انور د سمک مې نه باندې جدا کیږي نه حتى ان كل ما يترتب على المشبه به فهر وسه چې مترتب کیږي په مشبه به باندې تعجب او نه تعجب نه يترتب على المشبه ايضا لا مرتب کیږي په مشبه به باندې نقشن هغه پوښتنه به باندې نو دی وای چې استعاره دا مجاز لغوی نه بلکې دا مجاز لغوی دا بلکې مجاز عقلی نه دا حکم کسان چې مجاز عقلی له ځان د لپاره دوه دلیل پیش کړی دي دا کې نه جواب ورکړ پوښتنه به باندې او سبانه بیا بل